کاروان او قافله هغه رواني سپي غافي او کاروان چرته بل منزل مقصود نه دی پرېښی او که تا چېرته سکول توجه ورکړه ستانه به خپل اصل مقصد هغه فوت شي پاتې وشي دا دویمه خبره د مستقل مزاجي دا کله په یو لاین روان شي بیا به سر ته رس پرېږدي به نه دویم اصول د دعوت څه دي مستقل مزاجي درېیمه یوه خبره هغه په دعوت کې دا ده چې کله ناکله ته دعوت چلې نو خلک یوازې خبرې نه کوي خلک به ستا بېعزتي هم کوي ستا ګریوان ته به لاس هم درچي تا به خوږی نبي کریم صلی الله علیه وسلم غوندې خوش اخلاقه دنیا نه ولیدلې کائنات چېرته نه ولیدلې په طایف کې خلکو څه چلو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا ذکر شو د آیت مبارکه اصل کې په یو موقع باندې نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په احد کې کافر کاڼه چوت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په دیو طرف نوښتو داسې ګټه کاڼه نه ګټه هیڅ چوت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او داسې ګټه نه د خپل کاڼه نه ګول کوین ماین نه د عربو دا 13 غرونو هغه کاڼي اسنګ هغه کاڼي څنګه هغه چوت کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په مخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داسې پریوتو مخ او خپل مبارک ټول دینو ډکا نبی علیہ السلام شاته وکند کې پریوتو سټ مبارک ولګي ته بیوش نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کله هوش کراغه نبی علیہ السلام مبارک ځان ته وکړه نو باندې لاس راکړ ټول د وینو نه ډکو لطفته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل کیف یفلح قوم هغه قوم بسنګ کامیاب شي هغه قوم بسنګ کامیاب شي چې خضبوا وجه نبیهم چې هغه د خپل پیغمبر مخ په انو باندې لطفت کو او هو يدعوهم الى الله وغير الله ترابل چا ترابل الله ترابل نبی علیہ السلام مبارک د خپل صرف دا خبر وته څنګه بداسي قوم هغه کامیابی الله جل شانه ته فرمایل اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خوش اخلاقی نه کارله د مستقل مزاجی نه کارله او دریم ستا چې کوم اصل کار دی هغه ته ګوره هغه دا چې کله پتا باندې سړی گزارم کوي او ارد عن الجاهلین دا چې خلکو نه ځان یو سیټ تو ساته پسنګ وساته